زمونږ وزیر اعلی سهیل افریدی چې دی هغه د پاکستان یورپ ته تللی دی. دا زه نه یم، دا عظما بخاري وایي سهیل افریدي ته چې دی موږ د لاهور په راتلو باندې بخیرالی وایو او دی چې دی د پاکستان یورپ چې دی هغه لیدو له راغلی دی، لکه لاهور ته چې دی د یورپ ویلی دی. نو دلته کوته یو پنجابي چې دی هغه کمنټس کړی، د پنجابي کمنټ چې دی دا درته زه هم پړوم. نو هغه وایي دا څنګه لکه د پاکستان یورپ دی. دلته کې چې کوم هسپتال نوم ورکړی دی په لاهور کې چې وایي کوم د ماشومانو هسپتال دی که نه ماډل ټاون کې، نو په هغې کې په یو کټ کې چې دی 4 ماشومان چې دي دا پراته وي. نو وایي دا څنګه چې دی دا د پاکستان یورپ دی. دغه شانتې دی بل کس چې دی دا ورته کمنټس کړی دی وایي دا څنګه یورپ دی، دلته خو مفت علاج چې دی د هغې سهولت نشته، لکه مفت علاج چې دی دلته نه کېږي. دغه شانتې ورکړی دی وایي هر ځای کې چې وګورئ نو کچرې مچرې چې دي دا پراته دي او قانون چې دی په هغې کې انصاف نشته، دا ورکړی دی. او بېروزګاري چې ده هغه هم دلته کې ده او صفا اوبه چې دي دا هم نه میلاویږي او بجلي چې ده هغه هم هر ټایم چې دی هغه بند دی. نو دا څنګه چې دی دا د پاکستان یورپ دی. دلته کې سره بیا لیکلي دي وایي الیکشن چې دی هغه دلته کې هم پټېږي. نو وایي دا څنګه د پاکستان یورپ دی. بل که تاسو وګورئ نو د لاهور چې دی دا په دنیا کې په اول نمبر دی که په 2م نمبر چې دی د الودګۍ ښار چې دی د په هغې کې حسابېږي. سرچ وکړئ په ګوګل کې سرچ وکړئ نو تاسو ته پته ولګي. ځینې کسان په دې باندې خفه کېږي، خو دا یو پنجابي کمنټس و ما چې دا هم پړاو کړم خو هغو ورته یورپ ویلی دی. او دلته کې زموږ زیاتر پښتانه هم وایي لاهور داسې دی لاهور داسې دی، خو هلته کې تللی نه دي. بل چې پاکستان جوړ شوی دی نو د مسلم لیګ حکومت چې دی هغه په لاهور راځي.